نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، د رمضان مبارک او برکتي میاشت شروع ده. نو په دې میاشت کې یو اولنۍ لس ورځې دي، اولنۍ عشره، دویم چې کوم دی دا منځنۍ لس ورځې دي، دویم عشره، او دریم چې کوم دی اخري لس ورځې دي دغه دریم عشره ده. نو په دې کې څه دعاګانې ویل پکار دي. نو په اولنۍ عشره کې چونکې دا د رحمت عشره ده، نو په دې کې چې کوم دی علما لیکي دا دعا چې کوم دی ویل پکار ده: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ای رب چې کوم دی تا بخنه وکړه او رحم وکړه او ته چې کوم دی ټول نه ښه رحم کوونکی. دغه رنګې په دویم عشره کې بیا کومه دعا پکار ده؟ نو دویم عشره دا ده مغفرت ته. نو په دغه کې چې کوم دی دا دعا ویل پکار ده: استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او د دې ترجمه دا ده: زه بخنه غواړم د الله پاک نه چې رب زما دی د هر یوې ګناه نه، او زه رجوع کوم هغې طرف ته. او دریم عشره دا د نجات او دا جهنم نه د خلاصي ده. نو په هغې کې کوم دعا ویل پکار ده؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے الله تا معاف کون کې او تا معافی دا خوخه، پس معافی وکړه چې کوم دی مونږ ته. نو دا دغه دریوانو عشرو چې کوم دی دعاګانې مې تاسو ته پیش کړي. نو تاسو ته پکار دی چې دغه دعاګانې یادې کړئ او په دې دریوانو عشرو کې چې کوم دی دا دعاګانې تاسو ضرور به ضرور ووایئ. الله رب عزت موږ له په دې خبر د عمل کو توفیق راکړي.